سوات کې د سپرلي موسم پر راتلو باندې هر طرف ګلونه په نظر راځي، کوم چې فضا د خوشبویانو نه ډکه کړي. په سوات کې د بهار پر راتګ هر طرف شینکې خور شوی. سوات چې ورته د ګلونو او میوو علاقه ویلی شي. د بهار پر راتګ د الوچۍ، خوبانۍ، شلتالو او نورو میوو ونې د ګلونو نه سینګار شي. هر طرف ته خواره شوي دغه ګلونو او شینکې ډیر زړه راښکونکې نظارې پیش کوي. بهار ښکلا ته وایي او ښکلا تاسو وینئ بوټي هم ښکلي شوي دي، ټول ګل شوي دي. نو کله چې بوټي ګل شي نو هغې ته بهار وایي. او بیا بهار د سوات چې هغه د لیدو قابل دی. زموږ وطن یو ښکلی وطن، د هر قسم د میوو له ډک وطن، د هر قسم د معدنیاتو له ډک وطن. بیا یو قیمتي اساسه چې دا په کوم ځای کې نه وي نو هلته څوک اوسېدی نه شي او هغې ته وایي اوبه. چې دا وطن د اوبو له یعنې سیندونو له، د ابشارونو له، د ولو له، د چشمو له ډک وطن، زما وطن سوات وطن. تاسو لیدی شئ د دې بهار چې څومره ښکلی بهار دی. خو الله دې دا مهنګایي چې کومه ده نو چې ډېر ښکلی موسم وي خو ستا رزق تو نه مومې نو هغه بهار نه دی، هغه خزان دی. الله دې په موږ باندې حقیقي بهار راولي په یو ښه قیادت او په یو ښه حکمران چې د دې ملک نصیب شي. دا ملک ګل و ګلزار ملک دی خو چې ښه قیادت راشي. د بهار موسم د خوشحالو موسم دی. د سپرلي په موسم کې نه یوازې انسان بلکې هر قسمه زنده سر په دې موسم کې خوشحالیږي. د بهار د موسم چې کوم دی په دې کې خو زما په خیال چې یوازې انسان نه ټول مخلوقات چې کوم دی هغه پکې هم خوشحاله شي، ځکه چې د قدرت د طرفه چې کوم دغه حسین نظارې دي دغه هر طرف ته په نظر راځي. او بیا خاص کر په سوات کې په ټول هر طرف ته دغه زیړ سپین سره ګلونه خواره شي. او دا یو قدرتي عمل دی چې انسان چې کوم دی هغه چې کله دې طرف ته دې نظارو ته لاړ شي نو د هغه روح خوشحاله شي. د بهار رنګونه د خوشحالۍ زیری راوړي او خوشحالۍ ورسره راشي. شهاب خان، MP نیوز، سوات.